السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم الله الرحمن الرحیم. نن زمون سبق هغه د وعدې متعلق دی. آیات کریمه ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود. ترجمه ده: اے ایماندارو تاسو خپل معاهده پوره کړئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ده: آیت المنافق ثلاث: اذا حدث كذب واذا اؤتمن خان واذا وعد اخلف. حضور صلی الله علیه وسلم د منافق اعتقادي منافق په دوه قسمه دي. یو منافق اعتقادي، یو منافق عملی وي. منافق اعتقادي هغه ته چې په ځل باندې کافر وي او په خوله باندې مسلمان وي. دا منافق اعتقادي د پیغمبر علی السلام په زمانه کې وو، چې پیغمبر اسلام په زمانه کې باغی باندې وਹੀ کېدله او پیغمبر علی السلام ته پته لګېدل چې دا سړی په ظاهر باندې مومن دی او دا بزله کې چې دا کفر دی، نور د ځله چاته پته نه لګي. پیغمبر علی السلام ته الله پاک خودل، نو پیغمبر علی السلام ته پته لګېدل. نو د پیغمبر اسلام د زمانه نه وروسته منافق اعتقادي دا غي پته نه لګي، شتي به موجود به ویلي منه او دا غي پته نه لګي چاته. او منافق اعتقادي او ډیر دي چې کارونه د منافقانو وي. نو په دې حدیث کې چې هم دا کمی درې نه خودري دي، نو دا منافق عملی دي، د منافق اعتقادي نه دي. چې اذا حدث كذب، کله چې د خبرې کې دروغ وای، مطلب په هر خبره کې جو بس دروغ دي. دویم نمبر: و اذا اؤتمن خان، او کله چې د چا سره امانتدار جوړ کړي شي په خبره باندې یا په مال باندې، نو د هغه کې خیانت کوي. و اذا وعد اخلف، او کله چې چا سره وعده کوي نو د هغه مخالفت کوي. دا حدیث موږ د دریم ټکی لپاره راوړل. دعا ده د نن سبق: اللهم فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده اني اعهد اليك في هذه الحياه الدنيا اني اشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني من الشر وتباعدني من الخير وإني لا أثق إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفنيه يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد ده چې کوم کس دا دعا غواړي نو الله تعالی به د قیامت پر ورځ باندې خپل فرشتو ته فرمایي چې زما بنده زما سره عهد کړو، زما نه دا معاهده غوښتي و چې الله ته ما به د خپل رحم سره ما خپل نفس ته نه حواله کوي، ما به د شر چې ما زما نفس ما شر ته نږدې کوي، ما د خیر نه لري کوي. یا الله ته ما خپل ځان ته خپل رحم سره ما د دې ګناهونو نه د دې برایو نه دا قلار کا. نو الله پاک په فرشتو ته چې دې بنده زما سره معاهده کړې وه او ما نه وعده غوښتلې وه، یا زه خپل وعده پوره کوم او د انسان جنت ته داخل کړي. مسله دا ده کله یو انسان د چا سره وعده وکړي او د نیت د پوره کولو نه، نو په دې صورت کې وعده خلافي حرام ده. مطلب لکه دی چې دا چې خلک کس ته وایي چې یاره زه پیسې به درکړم یا به دا وکړم یا به دا وکړم، او د په زړه کې دی چې یاره کومې نو هسې بل کس د زړه لپاره دا وایم چې دا کار به وکړم، او په زړه کې د مخکې نه دا وعده خلافي وي، نو داسې وعده کول خو دا حرام دي او د دې خلاف کول دا هم حرام دي. دویم دا چې دا نیت دا وي چې دا کار ته خامخا کوم، خو د شرعي عذر راغی، مطلب لکه دوی چې کس دوی چې تاسو سره به سبا ملاقات کوم بلځ وکم او بیا دغه طبیعت خراب شو یا خو بیمار شو یا خو دې کې څوک وکړو وفات شو یا بل څه ورنن یې دا چې زه پوره کوم، نو دې بیا ګناګار نه لري باندې بل کا وعده په چته په جایز شرط سره ولګول شي، بیا هغه په هر حال کې دغه پوره کول دا واجب دي. مطلب چا سره وعده وکړي چې یو کس دې چې هغه ستا قرض به زور کوم، نو دا وعده پوره کول ضروري دي. واسي خبره وشوه او کدا د څه خبره وشوله چې ته به د باندې اساس خرڅ کا، کده دا پیسې در نه کړو دا پیسې بل لزه در کما، نو اوس دا تا دې سره جای شرط لګو، نو دا چې دا پتا باندې اوس دا پوره کول ضروري. بیا په کس پیسې ادا نه کړلې نو بیا تا ادا کړي. الله پاک دې عمل کول توفیق راکړي.